فخردمان ته یو بیماری لګېدلې ده چې د هغه بیماری په وجه باندې د فخردمان مکمل کیریر ختمېدی شي جی. یو خبر راغلی دی یقینا چې ما واورېدو ډېر زیات خفه کمه او امید د ربه لرم چې دا خبر دروغ شي، حقیقت نشي، ځکه فخرزمان د پاکستان په کرکټ ټیم کې یو امپیکټفل کلاړي دی. دغه غونډې کلاړي بل په دې ټیم کې ډېر کمتې رابی چې رابی سایم ایوب دی، خو چې هغه د سټیج ته رارسي کې به ډېر ټایم لګي. فخرزمان ته اوس کومه بیماری لګېدلې د ویډیو کې در سره مکمل تفصیلات شریکوم، خو امید د ربه لرم چې دا خبر دروغ وي، ځکه دا بیماری چې کومه ده د دې بیماری په وجه باندې د فخرزمان مکمل کرکټ کیریر ختمېدی شي جي. تاسو له دې معلومه وي د نیوزیلینډ خلاف فخرزمان ته انجری وشوه، د انجری په وجه د مسل انجری ولا وشوه، هغه ډی اډول نو هغه جسم یې ټیک را نه باډي ټیک را نه د هغې په وجه باندې هغه مسل کانټریکشن وشو یا مسل کې څه خرابتیا راغله، نو هغه د میچ نه کېناستو جی. بیا راغو فیلډینګ یې وکړو، خو څه ټایم چې هغه بیټینګ ته راوتو نو د ذرایع مطابق هغه 4 پین کلر ګولۍ اچولې وي، او څه ټایم چې هغه شاټ وړ نو هم به هغه ډېر زیات پین محسوسولو. اوس چې کوم هغه بیماري لګېدلې هغه دا بیماري ده چې هغه مسل ډېر زیات کمزوري شوي دي، هغه د سا مسله هم ده، او چې مسل د یو اتلیټ کمزوري شي، د یو سپورټسمین کمزوري شي، هغه بیا دومره زر نه ریکور کېږي. محمد عامر هم دغه بیماری حوالې سره ویلو چې د فخرزمان بیماری به کم از کم 2 میاشتې اخلي. نو اوس فخرزمان د خپل ریکوري څنګه کوي دا به راتلونکي ټایم کې پته لګي، خو دا بیماری چې کومه دا خطرناکه بیماری ده، او دې بیماری سره لانګ کرکټ چې کوم دی کلاړي نشي کولی، نه ورسره ټیسټ کولی شي، نه ورسره او ډي آی کولی شي، سهاده پورې ورسره بیا هم 1 ډے کولی شي، سوري ټي 20 ورسره سهاده پورې کېدی شي، خو دومره لانګ کرکټ چې کوم دی هغه نه کېږي. دې بیماری سره دا کومه بیماری چې د فخرزمان ښودلی کېږي جي. نو څنګه د ویډیو سٹارټ کې تاسو له مووي او ډېر مرګري لاوز هم پوښتنه کوي چې فخرزمان د برازي نور میچونو لکه نه چې فخرزمان کمپلیټلی د چیمپیون ټرافي نه ډراپ دی، داغه په ځای الریډي امام الحق پر سکواډ کې شامل شو، داغه په ځای الریډي امام الحق د سکواډ حصہ جوړه شو. نو فخرزمان د ټیم نه ډراپ دی جی، کمپلیټلی شورلی ډراپ دی، 100% ډراپ دی، یو میچ کې به هم نه وي د چیمپیون ټرافي. اور الله دې کړي چې چیمپیون ټرافي نه پس زر ریکور شي، پی اس ال لپاره اویلیبل شي، چې په پی اس ال کې گیم مو کی کم از کم، ځکه داغه چې دا کومه بیماری یادېږي ډریسینګ روم ته څه ټایم چې فخرزمان وای اوټ شو، هغه ډریسینګ روم ته لاړ، نو هغه ډریسینګ روم کې وجړل، ډریسینګ روم کې جړل چې دا گرین شرټ چې کم ماچول کې دی شي دا زبیا و نه چوم، ځکه دا کومه بیماری چې د فخرزمان د څومره میډیا سورسز ناراضي. نو پهلا خو ما د ویډیو سٹارټ کوم تاسو له مو وی چې امید دربه الله دې وکړي چې دا بیماری حقیقت نه وي، دا دروغ وي او فخرزمان له دومره سیریس بیماری ونه لګي جی. دنه مخکې عمران نظیرو د پاکستان یو خوب نور هغه له خو چې زهر ورکړي، هغه له خو چې د مرکري نه ولا ترمامیټر کې چې کوم مرکري وي لیکوډ فارم دا هغه له چې اچو کې ورکړي و یا روټۍ کې ولا ورکړي و، نو هغه اډوکي چې کوم هغه ډیر زیات کمزوري شو، اډوکي به خوړل کېدل د مرکري په وجه باندې، نو هغه بیا د بیماری په وجه کرکټ نه ختم شو. خو خیر فخرزمان کیس خو جدا دی، امید درو میډیسن شته، ډاکټران هم شته، فخرزمان به ان شاء الله راځي واپس کدا بیماری ولا ته مکه لګېدلې مې ان شاء الله هغه به دې بیماری له شکست ورکړي، ځکه یو بهادر پښتون دی.